قربانی کې یو مسله د عزتمندو د غاښونو مسله چې آیا په غټ څاروي کې غاښونه ضروری دي که نه دي. دا یاد لري شریعت کې عزتمندو د غټ څاروي دپاره مثلا غوا، غوایې، میخه، سنډه، اوښ د دې دپاره خپل عمرونه بیان شوي دي. د غوا غوایي دپاره شریعت کې احکامات بیان شوي چې د 2 کالو عمر وي. د سنډه میخې دپاره هم دقه مسله ده. د اوښ دپاره 15 کاله عمر بیان شوی دی. نو کله زمونږ پښتانه عموما غوا غویا د دې قربانیانې ډېرې کوي، بیا وایي جي د دې غاښونه نشته دی، نو چې عمر یې پوره وي عزتمندو قرباني پې کېږي. خو عمر یې پوره دی که نه دی د دې بچ موږ معلومات څنګه کوو؟ دا اوس ځان له مسله ده. نو معلومات اسانه طریقه ده که دا څاروی دی په خپل کور غټ شوی یا سته چم گاونډ کې چې کوم نه څاروی پیدا شوی او تا ته معلوم دی تاریخ او اسلامي 2 کالونه شوي دي، د انګریزي کالونه د اسلامي کالونه 20 ورځې 2 کاله کم وي، یو کال ته 11 ورځې کمي، 2 کاله 22 ورځې کم شو. نو کستا چم گاونډ کې څاروی پیدا شوی او تاله وارګه راوړي او کنه وارګه دي خوړلې دي هم د دې څاروي، نو بس بیا په قرباني کېږي. بیا که غاښونه نه وي هېڅ خبره نه ده. خو که د سوداګر نه علی او سوداګر دته په قرآن، تورات، انجیل باندې قسم خوري، نو عزتمندو د دې دا قسم معتبر نه دی. دروغجن سړی خو قسمونه خوري، دروغجن سړی خو هسې بېسم قسمونه خوري. والله چې دا څاروی ډېر مزېدار دی، قسم په قرآن د دې نه ښه څاروی په دې منډۍ کې نشته، او قسم دی که داسې په دې ریټ درته بل څاروی میلاو شي. د دروغ قسمونه هسې هم خوري. نو په عمر باندې که یو 200 قسمه وخوړه نو څه چلو شو؟ هغه خو شماري نه. نو د دې وجې نه عزتمندو چې د بل نه څاروی الې او هغه ته ډېر قسمونه خوري، وایي قسم ته حاجت څه دی وروره، زه دا څاروی نه الم قربانۍ دپاره، زما واجب قرباني ولې خرابې؟ که یو سړي په 3 لکه روپۍ باندې یو څاروی واغستو، ابلو زما ته چا یو څاروی راولېږو ډېر زبردست 1,30,000 باندې چې کوم دی غالبا هغه څاروی اغوستی و او غاښونه یې نه. دلته زموږ ملګری ناست دی، دم یو ځل غویی اغوستی و ډېر زبردست ښایسته غویی و، غاښونه یې نه و، واپس یې خرڅ کړو. ویل زما قربان، وایي ارزانه دي خرڅ شي، هېڅ خبره نه ده. نو ته ولې داسې نه کې غاښونه یې نه ګوري؟ بعضې کسان وایي چې غاښونه خو یې شته، نو غاښونه خو وي، د غاښونو نه مراد دا لانجیني دا 2 غاښونه نه دي، دا غاښونه مراد دي چې د پیو غاښونه غوزار کي. بعض وخت کې دا غاښونه وي، خو چې دې کې د پیو غاښونه وي او رستنی غاښونه وي، چې د پیو غاښونه کله غوزار کي دا څاروی دا د 2 کالو شي او بیا دا پاخه غاښونه راوخیږي، دې ته غاښونه وایي. نور خو کله کله دا د پیو غاښونه خو دا څاروي د 1.5 کال د 1 کال والا وي که نه، پاخه غاښونه. نو د دې وجې نه چې سوداګر نه علي نو بس بیا ماله هغه ته وروره ستا قرباني پې کېږي، دا ته کور کې حلال کړه که نه موږ له داسې څاروی راکړه چې غاښونه یي. اسانه خبره. نو بس دا اسانه مختصره مسله مې درته بیان کړه.